باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره دی پړوسی ولا دیوالو باندې کسړای لرګای تیر شهتیر اګدی دي سم مسله ده دا ټول استحبابي شیان دي کنه سواسه پر پړوسی ته پکور ده سدی بل پړوسی ولا تیر میر پریګ دی یم د شته کمه او ګایټا غوای یچټ غوای میخ وغیرہ شو. وبه قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم جاره كإجازة نستلب كي يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدث ابو هريره اسكل ابو هريره سدا حديث بين طأت رؤوسهم يا ارؤسهم طول سرونه ټټکو دي حدیث ټیم کې. فلما راهم سكل ابو هريره سبق د خالوی د سیاروس کې دا روز نو خدا حکم وجوبی نه ده کنه. قال ابو هريره سبل سمال يا رقم انا مورزين د ویل من مخړه ولدا والله لا ارمين نبي بين اكتابكم ودوالو کې به در ټاک وای والله لا ارمین نبی ها وین کتاب کې مو پښتو کې همدا معنا ده کنه مطلب دې چې الله اسلتن دا شی به تاسو باندې شک دا شی به در باندې مسلط کې یعنی دا شی به تاسو زدر اوراون که تاسو ته خوان در کې او کنه در کې خدا خبرې وو ورېرنه. ها مه حدیث توبی قال حدثنا بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ان هشام بن يحيى اخبر ان اكرمه بن سلمة اخبره ان خوين من بالمغيرة ابن مغيرة خاندون ندوا ورونو سرعات قحدهما اکی وسړي ځون من د لازم کړي زلو بزدی بیا غلام الله غرز خشبه في جداري فقبل مجمع بن يزيد ندیالات کې مجمع بن يزيد سيبرول ورجال كثير من الانصار نور کسونو فقالوا أقول نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره يغرز خشبة في جدار دين إمامني فقال أقول يا أخي إنك مقزين لك علي وقد حلبت مختلك سام خلالين فجعل أسطوانة يفجعل أسطوانا دون حيطوي ذكر دسي چالوا كده لهم كسام خلال إما دوال سر خوكي شتر كيو دسي ستنی ولګوا او جدار یې مثل دیوال می ولګوا سره کنه فجل له خشبه کما غبن به دیوال می غا لرګای شهتیر کېدا. وبي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ابي الاسود عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. باب اذا تشاجر في قدر الطريق دی باب کی دا خی کدی لارې په مقدار کې خلکو شي مشاجره شي جګړې شي منازعه شي ندی حالت کې مسله علماء دا لیکل کنه سب اسلار ازیت نه زیات و غزه د پریک دول شي خیس خدای رد نسبعه ازرع مساله دا به لکه لارې په باره کې څه اختلاف شي سورې کو سورې نه کو نبی ته سو و غاز بشي و غاز جوړ کی کنه پټاخی تایل شي. وبي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا مثنى بن سعيد الضبعي رجستر تلش عن قتادة عن بشير بن كعب عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمای اجعلوا الطريق 7 ازرع وغازه بس بیا پرې دول شي کنه. و دې کې حدیثونو کې چې تا ګوري بس صلی الله علیه وسلم الفوز دي کنه سورہ کتابونه تلاش کې کنه صحاح ستا خو خود پرېګدا سنور د دنیا کتابونه دي ذخیره دي مجامع دي پوښي مجموعي دي نا کې صلی الله علیه وسلم لیکل شو ده نو آله ټک دی درود شریف کې خنش زونه نستر بوس صلی الله علیه و آله وسلم زنه حاضر تبینون کې بس زون خای وسی قال صلی الله تبارک و تعالی علیه وسلم زونه ټکی نر بوس درود شریف اند سره غلې ده کيو سړی زیر درود شریف ډیر الغون درود شریف د پاره ډیر رسالې دی بیا ماغه کیه کنه قسمه درود شریف راغلی
البرکات المکیه کې اشتو درود شریف مولانا روحانی بازی رحمت الله علیه رساله ده هاکي بیا درود شریفونه یې کړي نامې دی ورګي پوه شوې ناغه طریقې سره بیا کچوږي نه ته د زسرو د صلی الله تبارک وتعالى علیه وسلم سټیل ورکی نه راغله. وبي قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عمر بن هياج قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع باب من بنا في حقه ما يضر بجاره. دی باب کې دا مسله لیکل شي د کوي سره په خپل حق کې شای جوړي خپړوسی ته ونه ضرر ده څنګه مثلا شای جوړي پوسنه په بل چاته رچوالو خلوند در غټ غټ میخونه ری سور کړي کوزه کوټي باندې لګیاو چودونی ورکې وروستلو معنا ده کنه یا هم د شیطان د نامې خې تور ټکوالو چات کې پوسه بل قرآنی د در باندې دا خوې کنه شهرونو کې بل دی پوسه چتونه یا هم د شیطان کور پر د بل کور د پړوسی ولا غولا کور ټیټ ته تور باندې خاغه ټمانی روشله هټول کور کاتای شي ونه کنه دسي مسله به شد دی حالات کې به اجازه نشته بیا کې هغه د پاره دسي بندوباز وجړې سات طرف ته لیدل کتنه د نه کېږي سکړکی ور کولو کې بل سړتا کوي. وبه قال حدثنا عبد ربي بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا ثاق بن يحيى بن الوليد ونباتة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار فقه قاعده هم د حدیث من خص شي دا کنه سنبت د سکور کې ضرر د تورسی کې چوته ورسی یا په ارادتن قصدن ات ضرر رسي زرار بباب فعال نارسي کنه فعال. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبا معمر عن جابر الجعفي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يا ولا إضرار بابي فنير ولا ذي نسخك. وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال انبانا الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صيرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار أضر الله به الله بديت الزرر وكي نقصان وتبخي ومن شق الله عليه كم سره بل تشقتي پیدا وکي مشقت وترولي نا الله بدي من سختي بيرولي. باب الرجل يدعيان في خصف کې گدای د میواد تنبو د ټاپو د کاغه کې چا دوا وکدو کسونو وغیرہ نو سم مسله ده اصل کې مسله دي خبرې ده سکله صاحب الید وی کنا سره شای ور سره د ظاهر مغد پر دلیل جوړیږي زدا شاید مغد قبل سره په دوا کې یا بل شو دوا پکې ندی ته قتل شي سوسی ور کې دا تو سکون زین رغلی زدا ټوټي تو زدا غریب ور کې وسی. وبي قال حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا بكر بن عياش عن دهثم بن قران عن عمران بن جارية عن أبيه أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خصف كان بينهم فبعث حذيفة رضي الله عنه بحذيفة سيبر وليقلوا يقضي بينهم زدود بسلاك فقضى للذين يليهم القمط دا چو سره د سپړی مړی د سیستمي سي تنبونه وغیرہ د شیون ورنګدي او مغه د پاره په سجدا شاید دوده ځکه چو سره شای غریب یا چو سره ظاهره بن استعمال دي مطلب د صدا سړای دي مالک تا. فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لوړو کنه ټوله بساله و دا ور اور ولا فقال اصوبت واحسنت سید کړي د بساله. باب من اشترط الخلاص. وبي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا امام قتادة عن الحسن بن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بيع المبيع من رجلين فالبيع للاول. یو شای په دوه کسونو باندې ور خرڅ کړای شو کنه کوم ته اول ور خرڅ کړای شو د ماغه تبیر کول شي کنه کته ډیر خلاص مالا سره کی شرط کی کنه نه د شای په ماغه د پاره مثال یې سړای دا نغه سمون خرڅ کیو سړی باندې اول بدی ول وکیل ور لاګیا شو دا شای په بل شو باندې خرڅ کړلو یا دی ول وکیل چوته ور خرڅ کو د مالک بل تور خرڅ کړي کی د بیا چوته پاره نه پیځي اول سړی د پاره
نه د بایع ثانی سره دا به نشي مجبورول په دې باندې سره مشتری اول نه د شکم بیا راخلاصه کا. باب القضاء بالقرعة، قرعه من ټاس چول، قراندازی کرنا. قراندازی کی کیا صورت ہے تو صورت میں جس کے لیے قرعہ نکل جائے نا اسی کے لیے فیصلہ کیا جائے گا. باب القضاء بالقرعة. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حسين ان رجلا كان له 6 مملوكين. از عمران بن حسين سے بیس یو ساڑا وغشبه غلامون ليس لهم مال غيرهم دون علاوه بل سمول سرانو فاعتقهم عند موته. دی مارک پالات کی دا ټول ازود بس سنن بعد ازود یې فجزاهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعتق 2 وارق 4. پیغمبر سمدی کی تجزیه تقسیم وکړو څنګه چې دوه ورکه غلامون وګرځول سالور دوه ورکه ازود وګرځول سالور شکو غلامون کو زکه کله سړی مړیږي بیا ثلث حصہ دي ته بیا پتی کیږي کنه ثلث کی وصیت کول شي خرج کیږي هم نه ثلث ورکه دوا جوړی کنه ثلثان سالور دی غي شو ګرځول غلامون وګرځول زکه دي سره بیا دي ورثون ولا حق تړل شي متعلق کیږي. وبي قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاص عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلين تدارا. ابو هريره سے بھی صدو کا سن خپل منځ کې تدافوش ولو تدافوش شتل شي خصومت وکړو کنه نزاع وروړه په بین ليس لواحد بينهما بينه دوړ سره څه بینه نه وا په یو بل باندې خبره ورچول دي ته چینل شي تداري نل شي قرآن کې دا کنه پدارتم فيها فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين احب ذلك ام كرها. دو تیور سب قرآن وچوي قسم بني بس شو د پرو تعالی مغه بیا قسم ته وخوري زړه مغوړي او کنه مغوړي. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بين نسائه. پیغمبر لسم کله سفر بنتلو کنه به خزمانس کی ټاس چولو قرعه اندازی بھی کولا او پیغمبر سمونه خدا واجب نه وکنه سدي خزول باری نوبت له حوز وستی خبیا دی غود دلجوئی کے لیے کیا کرتے تھے قرآن اندازی کرتے تھے نکمی والا قرع وہ طلبا بھی زون سره به سفر کې بتلالا نه دا قرع سره چیش ثابتی کې ناس یو شی ثابت نه ثابت شي بلکې دی شی تعین سره کې ثابت مخ کې نه وي. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا عن عبد الرزاق قال انبا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال ده زيد بن ارقم سيبي ساتا علي بن ابي طالب وهو باليمن في 3 قد وقوا على امرأة في طهر واحد. صدا یمن علاقے کی ارټیم کی گورنر وکنه درې کسونو متعلق فیصله واغه کی درولو او خبر اتا علي بن ابي طالب بنا الشيخه یو مساله او تروغله صف یو طهر کی وی خج سره درو کسونو ملاوت کړه دا او مخ کی وینځو کې بدا شي تکیدلو فسائل اسنین دون تاسو کو فقال وتسا تقراني لهذا بالولد تسي اقرار کوي صدا بچی دي سړی نه ده فقال لا او اقرار ونکو ثم سال اسنین بيدونه وكو فقال تقراني لهذا بالولد فقال لا فجعل كل مسائل اسنین تقراني لهذا بالولد قال لا کله به هم تاسو کول دوه سن به اقرار تاسو کول غوبته نبی کی جواب ورکول فقرع بينهم نبی غنا به شو کړو ټاسي واچول وتا اقراء قرآن دزیو توکړه والحق الولد بالذي اصابته القرعه مې د قرعه چا په لاس کې سو وتل چا د پاره د پاره د ولد په سلاوکس دا بچي به دي شمرل شي خدا سب فقهي مسله د سدینه شای ثبتيږي دا یو اجتهاد دی طرف نو جعل عليه ثلثي الديه او به دي تاسو اوس دوا ثلث ورکای کنه یو ثلث دوا ثلثه شد تسنیه د کنه مضاف ته جنون تسنیه غرزیدل ده صدا دوا ثلث بتوب نروغ دا وير کې پدا کړه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجزه ان دي بني پیغمبر اسلام خوشحال شو دي په ساله باندې